السلام علیکم ملاکن ټي وي ناظرین. دا وخت زه د خپلو درنو مېلمنو جناب علي رودیر خان صوبایي اپټا چیرمن او ضلعي صدر او جناب عرفان الدین صاحب ضلعي نائب صدر ریټایرډ او جناب جناب محمد خان اپټا ضلعي مشاورتي ممبر دیو سره ناسمه ډېر ملګري به تمه کوي چې یاره د دې به موږ څه واورو. دا ووایم چې ورک شو مزال ته چې اشنا مې را پیدا شو او چېرته چې اشنا زما نه ورک شو زه پیدا شوم. نو څه وخیال دی تعلیمي انحطاط. نو خلک ډېر په تاسو باندې اعتراض کوي چې دا یونین د لاسه دا تعلیم زمونږ مخ په کته روان دی. دې باره کې به څه ووایې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ملکان ټي وي نماینده جناب صلاح الدین صاحب او زما د ټي وي او زموږ ټول استادانو السلام علیکم. دا عوامي یو سوال تاسو زما نه وکړو چې خلک په استادانو په یونینونو باندې اعتراض کوي چې د دې د وجې نه تعلیمي ماحول خراب دی. نو آل پرایمري ټیچر اسوسییشن دا موږ په 2007 کې جوړ کړی دی. دا آل پرایمري ټیچر اسوسییشن چې دی نو دا یو تعلیمي تنظیم دی. منګه په تعلیم باندې کار کوو. منګه د استاد مفادات چې دي هغه مو د بچي نه وروسته کړي دي. د ماشومان باندې کار کوو. نن چې څونه څه شوي دي دا په 2006 کې نه و. زموږ قائد ملک خالد خان چې کله دا تنظیم جوړ کړو نو اولنۍ خبره دا وه چې شپږ استادان شپږ کلاسرومونه د پرایمرۍ لپاره. نو الحمدلله یونین کار نه کوي، یونین په ګوته کول کوي او حکومت نن په هغې باندې تقریبا په پوره صوبه کې کار وکړو. هر سکول کې تقریبا شپږ کمرې او شپږ استادان او دا تقریبا پوره شوي دي. ښه دي. ډېر موږ چې خیال وکړو او خپله سروې وکړو نو اکثر سکولونه خالي دي او لکه ستاسو چې دا کومه نظریه وه چې 2006 نه تاسو دا یو تګ دود شروع کړلی چې یاره د هر سکول کې به کم از کم 15 یا شپږ کسان وي خو هغه موده لا تر اوسه پورې بنده او خاص کر ګرلز سکولونو باندې ډېر کمی دی. په اوسنۍ دا کوم نوی سیشن چې شروع دی د دې پی ټي آی حکومت ته جی په دې زاړه کې هغه هم ډېر کارونه وکړل. کمرې جوړې کړې، سکولونو کې فیسیلیټیز یې ورکړل. دا ټول زموږ په دې خپل منشور کې او د ملک خالد خان په هغه که موږ په هغه وینا باندې دا کار وشو. خو لکه د استادانو کمی حقیقت دی چې لا تر اوسه پورې نه دی شوی. دا څه وخیال اوس تاسو څه نوی تګ دود شروع کړلی د سکولونو د ویکنسیانو باره کې لکه اوس چې موږ مخکې د انټرویو نه مخکې خبره وکړه نو هغې باندې لږ رڼا واچوئ ناظرین پکې. دا ویکنسیانو دا ډېر کم نه د دې وجې باندې چې د پروموشن دغه لږ سست روان دی. که چېرې دا پروموشن په وخت باندې صحیح کېدی که نه نو بیا به دا ویکنسي زر خالي کېدی او ایډورټایز کېدی به هغه به بیا کېدی. خو دا اوسنی سږني کال باندې چې کوم اپاینټمنټ کېږي نو د دې انټرویو ډېر وخت وشو او په دې کې چې مختلف مونده کې فیکټرو باندې دي واړوله راواړوله. دا ټیک ته چې په میرټ باندې صحیح وکړه خو لکه لا تر اوسه پورې د هغې هغه دویمه مرحله روانه ده او کېږي. د دې وجې نه دا کمی نو د یونین په سطحه باندې ستاسو تګ دود پکې څه دي؟ ستاسو څه کردار دی چې موږ هغه ناظرین ته مخامخ کړو؟ په دې کې خو زموږ دونه کردار دی چې زموږ صوبایي مشر چې دی هر وخت د سکرټري تعلیم سره د وزیر تعلیم سره او د ډایرکټر تعلیم سره هر وخت هغه په ملاقاتونو کې په مذاکراتو کې لګیږي. هغه د استادانو د موجوده استادانو د کارکردګۍ نه مطمئن یې او د ورسره د ډي او آفس نه دا نوي استادان چې کوم راغلي دي دا خو زما په خپل خیال باندې دي په میرټ باندې راوستي دي. ډېر بهترین استادان دي. خو دا چې کمزوریانې په هر چا کې وي که نه نو موږ وایو چې انشاءالله د دې کمزورۍ لپاره موږ په دې باندې لګیا کار کوو چې د استاد نه خپله کمزوري لرې شي نو انشاءالله د سرکاري سکول استادان چې دي د هغې مثال پیدا کېږي. ډي او آفس کې جي تاسو خبره کوئ ډي او آفس کې ډېر رشوت چلېږي او خاص کر د ریټایرمنټ کسانو سره داسې سلوک کېږي لکه د مور د مایرې. څه خیال دی؟ د ریټایرمنټ په دې وخت کې دا حقیقت دی چې دې نه یو بهانه جوړه شوې ده چې لکه موږ نه په خزانه کې روپۍ اخیستی کېږي. حالانکې ډي او په دفتر کې ډي او په خپل ذات ایس ډي او په خپل ذات په دې کې پیسو کار نه کوي. خو په دې کې که بنیادي علي نو هغه هم دقه کم چې کوم کلک ده چې تر څوکۍ د پایلو نو په دغه کې هغې دا بهانه جوړه کړې چې یاره
زمونږ خزانه کې 200 روپۍ غواړي زمونږ فلاني ځای کې 200 روپۍ غواړي او حقیقت ته هر یو سړی ځي راځي هم نو یا هغه وایي چې ما ته په اسانۍ په کور کې د پیسې میلاو شي نو که چا ورته 10,000 وي که چا ورته 100,000 وي که چا ورته 10,000 وي په څوک کې چې ورساو دي وایي رساو لکه دا قانون ټیک نه دی کم چې استاد ته صحیح دغه میلاوی دی ریټایرمنټ په وخت کې هغه ته خپلې پیسې او خپل کیسونه پاس شوي میلاوی دی زه ډېر بخښم خاص صدر صاحب تاسو هم ډېره زمانه د استادانو مشري کړله او نو څه تجربه وه څه پیغام ورکول غواړئ تاسو د عبدالرزاق خان سره په دې خبرې کوي چې ستاسو د یونین نو زه به د دې په حواله صرف دا خبره وکړم چې نن حکومتي وخت کوم کار دی یا شپږ پرایمري سکول منظوروي یا شپږ ټیچران ورکوي نو دا د دې یونین مطالبه وه د 2007 نه مطالبه ده او په هغې باندې ولاړو او په هغې پسې منډې تړلې وې د دې په شا په ډیټیل کې زه نه ځم خو د دې په شا باندې د 2007 نه کار روان او اوس الحمدلله چې اورو چې یاره په دې باندې کار روان دی حکومتي خلک په دې باندې لکه عمل درآمد کوي ځکه د یونین سره خو په خپله څه کار نشي کولی خو د یونین د چې څنګه په اوله په خبرو کې وي چې یاره زموږ کار دا دی چې یو شی په ګوته کول او هغه عمل ته راوستل نو د حکومت کاري نو الحمدلله په هغې باندې کار روان دی او انشاءالله تعالی چې ډېر ژر به دا کم کمی چې موږ ته د استادانو ښکارېږي په کومو سکولونو کې چې د کمرو کمی دی نو دا شپږ استادان شپږ کمرې سکول دا به انشاءالله ډېر ژر خدای پاک راولي دا د یونین هغه برکات دي د یونین هغه خدمات دي او هغه به نور مخکې کوشش کوو انشاءالله دا نعمت خان صاحب تاسو د ضلعي مشاورتي کونسل د ممبر په حیثیت باندې خپل استادانو ته څه پیغام ورکول غواړئ د ملاکنډ ټي وي په سترګه باندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم موږ خپلو وروڼو ته خپلو ملګرو ته دا پیغام ورکوو چې دوی خپل د دوی چې کومه ډیوټي د دوی چې کوم فرایض دي دا ښه په نر سره ادا کوي او د دې په بدله کې به الله پاک د دوی هرې مطالبې کامیابی انشاءالله به کېږي ښه نو ناظرین زه د دې خپلو ملګرو ډېره شکریه ادا کوم چې دوی موږ له خپل قیمتي وخت راکړو او استادانو ته دا یو سوال کوم چې نه دیتا درد محبت اگر خدا ہم کو قسم خدا کے ہمیشہ خدا خدا کرتے کچرے زمون سره ستاسو درد او ستاسو د عزت خیال نه نو نن د انټرویو تم ضرورت نه و تاسو ته صرف دا سوال کوو چې د خدای او د نبی په خاطر او د الله په خاطر ستاسو عزت او زموږ عزت پدې کې دی چې د ماشوم ته هغه څه منتقل کو کم چې دا غو حق دی او که موږ کما حق هغو خپله ډیوټي ونه کړه نو په دې دنیا هم او په هغه جان به هم موږ الله تعالی ته کوستر کیو والسلام ډېره مهرباني